أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب خدانا يريدون كي داس خلق دي چه يقين كبي پا غيب باندي ایمان لري پا غيب باندي غيب اغا خبرو تويلي كيگي چه پا عام نظر او خواصو باندې نه معلومیږي او بغیر دلیل نه په عقل هم نه معلومیږي نه غیب هغه خبرو ته ویل کېږي چې په عام نظر او خواص هم نه معلومیږي او بغیر دلیل نه په عقل هم نه معلومیږي اوښه کنه شو دا په دوه قسمه دي یو هغه دی چې هغه چې پاغه هیڅ قسمه دلیل نوي یو غیب هغه دی چې پاغه باندې هیڅ قسمه دلیل نوي پوښ کړه لکه الله پاک فرمایي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو الله سره د غیب کنجان دي دا غی علم سوا دا اللہ نه بل چاته نشته دویم قسم هغه غیب دی چې په هغې باندې دلیل موجود لکه الله تعالی شو د هغه صفتونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت او د هغې سره متعلق احکام او ورځ د آخرت او د هغې احوال لکه بعث حساب جزا جنت دوزخ وغیرہ دا ایمان بالغیب مطلب دا دے چه لکه سرنگی چه دا اللہ تعالی بندگان پا آغا سیزون یقین و تصدیق کوي چه آغا پا حواس و عقل معلومیگی نو هم دغرنگی دوی پا آغا سیزون بانده یقین لري چه آغا پا حواس و عقل نمعلومیگی او د دوی د حواس او د عقل نه پټ پوښ کنه هغه ایمان لري یعنی ایمان بالغیب دا معنا ده چې د الله بندگان لکه سرنګي چې په هغه سيزونو باندې یقین لري چې هغه په حواس او په عقل معلومیږي نو دغه رنګ دي په هغه یقین لري چې هغه په حواس او په عقل باندې نه معلومیږي ایمان په عربی ژبه کې امن دادن از تکلیف امن دادن از تکذیب و مخالفت چاته امن ورکول د تکذیب او د مخالفت نه او یې معنا د با امن شدن په امن کېدل لغت کې دیتا وای حمزه د پکیا د تعدیت د پاره دی یا د ضرورت د پاره او په اصطلاح کې څه ته وای دا لګران دی په اصطلاح کې د ایمان تعریف د ایمان تعریف ازدکا تصدیق الرسول صلی الله علیه وسلم دا رسول علیہ السلام تصدیق فی کل ما علم مجیئه به بالضروره وطول رسول باندې چې معلوم وي د حضور علیہ السلام راتک من حيث انه جاء به رسول صلی الله علیه وسلم منل وشي په دې سیت باندې تصدیق وشي چې رسول الله خپل پر راتک کړی مالا با ایمان شي او کنا و چیر دا خبر دا پیغمبر خبر دا و زی منم پا دی وجه چی دا فلسفیان دا خبر سر موافق دا او یا دا طب و دا صحت سر موافق دا پا دی حیثیت نمانی چی دا رسول اللہ خبر دا و بل حیثیت باندې منی نو دا ایمان نه دی بیا ښه پوه شو کنه که منی هم ایمان نه دی
وبالمعنى الذي اراده السلف الصالحون او پاگا معنی بینده منی چه سلف صالحین کم مقصد آغستی بعض الفاظ معنی اغا نورم بی خو چه کم معنی سلف آغستی دا آغا معنی بینده منی لکوس آخرت شو جنت و دوزخ دا جنت او دوزخ پلا معنی خو اغا کما چې زمون سلف و صالحین و علماء و غسطلا چې جنت د خدای پاک د رضامندۍ هغه ځای دی الله نیکانو بندگانو له تیار کړی او دوزخ د خدای د قهر او د غضب هغه ځای دی چې الله تیار کړی د کفارو لپاره اوس یو سړی وایي جنت هم منم دوزخ هم منم خدا نمانم چه دا زیونه دی او دیتا با جنتیان دی او دیتا با کافران دیو سنگه منی وی دا خوشحالی و دا خفگان کیفیت دی جنت دا خوشحالی کیفیت نم دی او دوزخ دا خفگان دا کیفیت نم دی نو کپا دی مانا مانی جنت و دوزخ منی نو دا ایمان ندی خواه لکه ده پاگا معنا بانده وانغستا و کم معنا بانده چه سلپ و اغسته و پوشو لکن اجمالا پیما علم اجمالا کم ده که چه اجمالا معلوم شیوی الت اجمالا امانی و تفصیلا پیما علم تفصیلا کم ده که چه تفصیلا معلوم الت تفصیلا امانی تفصیلا تصديقا جازما تصديق جازم مطلقا استدلاليا كان او اذا تقليديا كاستدلالي وكتقليدي غير مقترن بأمارة التكذيب كأمارة التكذيب وسرني علامة يو صريح دير ذان ايمان قري ايمان دار قري خود القرآن بيزتي كي نو دلتا کی اماره دا تکذیب دا وسر علامه دا سره دا تکذیب دا یو سره دا مسلمان ما او خدای منم و رسولم منم خود رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم توحید کئی نو دا مؤمن ندی لکه دی وی دا منم خو اماره و علامه دا تکذیب وسر دا پوشو لکه نو دا بیا ایمان نشی کده نو دا تعریف دا ایمان سگره تصدیق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم في كل ما علم مجيئه به بالضرورة من حيث أنه جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبالمعنى الذي أراده السلف الصالحون إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا تصديقا جازما مطلقا استدلاليا كان او تقليديا غير مقترن بأمارة التكذيب زما الشيخ او مرشد حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله اغدا تعریف کړی دی په هدایت الخاری چې هغه و مختصره شرح د بخاری باندې د کتاب العلم کول لګاونته باغی که دا تعریف کوي دا دیر جامع تعریف دی دا یؤمنون بالغیب دری معنی دی یو خدا معنی شولا چه ایمان روڑی کمی خبری چه پا حواس و بغیر دلیل نا عقل سر معلومی نوی نا آگا خبری بداسی منی لکه پا خپل سترگو او نور حواس وی چه معلومی کری او دا غیب مبارک بده یقینی حقوال عقیده لد او اس قسم شک و شبه و زوان بپکی نکوی او لکنا لکه حافظ ابن کثیر وی ولولا ان يكون موصوفين بالايمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا وقد تدخل خشيه الله الايمان الذي تصديق القول بالعمل دویم معنی دا چه دا متقیان حضرات
دوی ایمان لري په داسې حالت کې چې دوی د پیغمبر نه غایب وي یؤمنون بالغیب دوی ایمان لري حال کونهم غائبین عن النبي صلی الله علیه وسلم په داسې حالت کې چې دوی د نبی علیه السلام نه شا پشاوي او د حضور علیه السلام د معجزات مشاهده هم نه وي کړي پوه شئ نو بیا دې فضیلت راغی د هغه خلکو چې د حضور د زمانې نه وروسته مسلمانان شوي زمونږ استاد فضیلت پکې راغی والحمدلله لکه حدیث کې راغلی دی دارمی کی روایت دی عبدالله ابن مسعود نه منقول دی چې حارث ابن قیس د تداوی چې مونږ ستاسو دا لوی مرتبه حسابو چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله خو په خپل سترګو لیدلی دی نو عبدالله ابن مسعود ورته وی چې مونږ ستاسو لپاره د حضور صلی الله علیه وسلم نه وروسته ستاسو د ایمان راوړل لوی فضیلت حسابو چې دا تاسو د حضور نه پس ایمان راوړی ځکه چې د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د حضور د رسالت او نبوت معامله دا ډېره واضحه وه نو په هغوی ایمان راوړل آسان او بیا یې قسم وخوړل او ویې فرمیل چې کومو خلقو د حضور صلی الله علیه وسلم نه وروسته ایمان راوړی دی د هغوی نه هېڅوک افضل نشته او بیا الف لام میم ذلک الکتاب نه تر مفلحون پورې دا آیاتونه ولوستل او دې کې د وروستو خلقو ایمان فضیلت یؤمنون بالغیب چې ایمانونه راوړي دوی بالغیب شا په شا باندې یعنی حال کونهم غائبین عنه صلی الله علیه وسلم چې دوی د حضور علیه السلام نه رسته وي په تفسیر ابن کثیر کې دا روایتونه هم راغلي دي چې د هغې نه پس د هغې نه د هغه خلقو فضیلت معلومیږي چا چې د حضور نه پس ایمان راوړی دی خدا فضیلت چې رستو خلقو ته حاصل دی دا فضیلت خاص دی او جزئی فضیلت دی سره جزئی فضیلت دی کامل او کلی فضیلت بهر هر صحابه ته حاصل دی پوه شئ درېمه معنی دا هم ده چې د خدای نه یریدونکي په غیبه ایمان راوړي یعنی که د مؤمنانو نه شا په شا وي نو هم داسې ایمان لري لکه چې د مؤمنانو سره مخامخ ایمان لري او منافقانو په شان نه دي چې د مؤمنانو په مخ کې د ایمان اظهار کوي خو چې د مؤمنانو نه ځان لشي نو بیا کفر اظهار کوي اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون پوه شئ یؤمنون بالغیب چې دوی ایمانونه راوړي دوی یقین لري بالغیب د مؤمنانو نه او د رسول د خدای نه شا په شا باندې هم داسې یقین لري لکه چې د مؤمنانو او د حضور مخامخ څنګه ایمان او یقین لري پوه شئ که نه او د منافقانو په شان نه دي چې د حضور صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو په مخ کې خو ایمان او یقین ښکاره کوي خو چې شا په شا شي بل خوا لاړ شي نو بیا کفر او انکار ښکاره کوي پوه شئ که نه شئ او ټوکې کوي ويقيمون الصلاة او دا ایمان والا قائم ساتي منزلرا قائم ساتي منزلرا منز قائم ساتي دمون قائم ساتلو دا دا متقانو دا دویم صفت دی دمون قائم ساتلو دا مطلب دی ويصلون الصلاة ونوي
چې مونځ کوي یقیمون الصلاة قیم نگران ته وایي نگهبان ته وایي پوه شګر چې په یو کار باندې قایم ولاړ هغې ته وایي نو اقامت الصلاة عبدالله ابن عباس معنا کوي اقامت الصلاة اتمام الركوع والسجود والتلاوة اقامت الصلاة رکوع پورا سجدہ پورا تلاوت پورا خشوع پورا والاقبال علیها او د دې لپاره پورا انتظام کول پورا ادا شدا توجه ساتي حضرت قتاده هم اقامت الصلاة دا معنا نقل کړی اقامت الصلاة دا معنا کړی چې محافظت د وختونو د مانځه او اودس وغیره کوي اقامت الصلاة په معنا کې پمون د دوام معنا هم پرته ده عرب چې کوم کار په خپله باندې همیشه کوي نو د هغې په هکله وایي عرب چې کوم کار نه څوک همیشه کوي کم کار چې څوک همیشه کوي نو د هغې په هکله کې وایي اقامه ادامه د دا کار همیشه وکړو او دې معنی ته حضرت عمر رضی الله عنه په خپله وینا کې اشاره کړې فرمایي حاکمانو ته خط لیکلی من حفظها وحافظ عليها حفظ دینه چا چې د دې حفاظت وکړو په دې همیشهګیري وکړله دین حفاظت یې وکړو ومن ضيع اول ما سواها اضيع چا چې مونځ ضایع کړو نور کارونه به په خپله ضایع کوي کرپشن وایي کېږي سخت کرپشن دی کرپشن ځکه چې څوک مونځ نه کوي نو چې مونځ نه کوي نو نور څیزونه به څنګه مونځ ضایع کوي نو نور څیزونه خو به خود ضایع کوي د مونځ اهتمام چې وکړي خپله انسان ته دا یو سوچ راشي چې زه مونځم کوم او دا کار کوم نو نه به کوي پوه شې که نه ومما رزقناهم یعنی چې مونځ قایموونکي دا معنا ده ښه چې د مانځه وخت راغی که نه اذان وشو نستون به راغونډ کړي مسواک به راواخلي اورې که او داسې بیت الخلا باتروم طرف ته به توجه وکړي کور کې به وګورئ چې څوک مونځ نه کوي هغې ته به یې مونځ وکړې پاڅه مونځ وکړې مانځه ته ځان تیاری وکړئ نو داسې به دې ته وایي مونځ اقامت او اهتمام چې د مانځه اهتمام کوي او چې دا یې چې بس کله وکړه کله ونه کړه دا اهتمام نه دی په خپله وکړه وړو ته مه وایه دا اهتمام نه دی کمزوري هر چا کې شته من کې هم شته خو دا چې دغه اصلي معنا ده د اقامت الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومن دا من د تبعیض دپاره دی ګوره ما رزقناهم ينفقون یعنی بعضې د هغه څیزونو نه چې موږ دوی ته ورکړي دي خرج کوي دوی په نیکو کارونو کې دا د متقیانو دریم صفت یعنی کوم څیزونه چې الله دوی ته ورکړي دي نو دوی د الله د رضا دپاره د الله د مخلوق د نقد او پیدې په ځایونو کې خرج کوي رزق څه ته وایي د رزق معنا ده حصه وتجعلون رزقكم انكم تكذبون تاسو د خپله حصه جوړه کړې ده چې تکذیب به کوئ
حصے ته وایي حصے ته ويطلق على كل ما ينتفع به الحيوان او اطلاق کی پر سبب چې حیوان په نه پاتې دا د رزق معنا او د انفاق معنا سره د خپل لاس نه د مال وستلو ته وایي چې دا مال د لاس نه وباسي الانفاق اخراج المال من اليد والملك چې مال وباسي د ید نه او د ملک نه د انفاق نه څه مراد دی دې باره کې د علماو ګڼ اقوال خو د ټولو منځ کې هېڅ منافات او تضاد هم نشته څوک ترې معنا د فرض زکات اخلي چې فرض زکات ادا کوي څوک ترې یو انسان خرج کول په خپل اهل باندې هغه اخلي چې پیسې په خپل اهل خرج کړي په چا یې خرج کړي په خپل اهل باندې لکه مسلم شریف کې یو روایت کې د حضرت ابو هريره نقل دي مضمون یې داسې دی چې یو دینار هغه دی چې ته په لاره د الله کې خرج کړې دینار انفقته فی سبیل الله په لاره د الله کې جهاد کې علم کې سبیل الله خدای ته په لاره د الله کې د الله لاره دا تبلیغ کې شخص فلم د الله لاره کې راځي د حدیث عموم ورته شامل او ټول دغه نه دي اور کړه موږ حضرت سے بوي کسانه باندې جوړېږي کسانه دې ته وي چې فرض مکه یو ته قبضه کې په خپل باندې نه تم ته پیدا نه بل نه ورکوا فلار دا اللہ کی سبیل اللہ مجاہدین دی فی سبیل اللہ دا علم لار دا او سبیل کل خیر ار خیر لار دا تبلیغم پکی رہا او چتے خالد زان باندے چسپان کے او دانور تیوبا سے نبیا خدا نور لار و خواندانم رو چتی گی ولی دامن پکی نہیں سکتا ولی تازان دا کم لیاد سر مناظره او مقابل شکل شروع نو دینار انفقته فی سبیل اللہ یو اگر پیدا دینار نشتے پلار دا اللہ کے خرچ و دینار انفقته فی فک رقبت یو اگر پیدا چې د انسان د ازادۍ لپاره خرج کړي ودینار انفقته على اهلك یو اگر پیدا چې خپل اهل خرج کړي خو ساجبه اونته کې خبره ده کنه د روایت په اخر کې دا او څنګه چې اعظمها اجرا لوی مرتبه دا هغه روپۍ ده الذي انفقته على اهلك چته په خپل اهل باندې وای خرج کړي کنه نو کله دا چې په کم 50 کروڑ ملاويږي کنه چې په بچو باندې خرج کړي کنه نو په هغه باندې یو کم 50 کروڑ نه چې ډېر ثواب ملاويږي اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك حدیث اعتدال پیدا کوي په انسان جذباتی کوي نه انسان چې انسان جذباتی شي بیا ته نقصان جوړي نو حدیث انسان معتدل جوړي خرج کوا خو بچی مې راو و چې روان شو بچی د سپری دی وی خدای به ورکی کړ خدای به ورکی خو ته څه د پاره
ستا څه فریضه ده ستا څه تشته که نه صرف خدای به ورکوي خدای به ورکوي خو ذمواري په تا ایښې ده یو سړي یو دیوال وو نو ګیلکار یې راوست وی دا دیوال به ما له ووایي زه به تا له 500 روپۍ ورځ درکړم هغه هلته کېناسته په قراره وي خدای به یې وایي که نه هلکه خدای خو یې وایي خدای ولې وایي خدای ټول کارونه خدای نه کوي سره دا به هم کوي نو خدای خو به یې کوي خو ته مې سره راوستی نو خدای خو به یې کوي اولاد له به د روزي الله ورکوي خو ستا خپله ذمواري چې وه د هغې د څه چلو نو بیا زما د ملګري ډېر ښایسته تعبیرونه کوي وایي اوس که ته ناجوړه شې که نه نو دوی له به څوک ورکوي او که ته مړ شې که نه نو ستا د بچو له به څوک ورکوي چې ناجوړه شو خو ذمواري ترې لاړه خدای پاک یې نه نیسي په دا د ذموارۍ خبرې دي د کولو ناکولو خبرې نه دي یو کار کېږي په غلام کېږي په ډاکم کېږي په حلاله لاره باندې هم کېږي نو خبره د کولو نه ده خبره د ذموارۍ ده چې بیمار شو ذمواري ترې ساقطه او چې مړ شو نو ذمواري خو خود لاړه نو دې ته وایي قیاس مع الفارق داسې قیاس کول چې د هغې څه مناسبت نه وي نه ستا ذمواري ستا ده خپله ذمواري به نه پرېږدې ناراسته شوې نو خپله ذمواري پرېږدې نو اوس له دا باندې ګورې الله هر څه کوي بېشکه خو د هر څه حکم نه کوي کوونکی خدای دی خو حکم خو د هغه خبرو کوي چې کوم جایز کارونه وي ان الله لا یأمر بالفحشاء الله په فحشا باندې حکم خو نه کوي نو په فعل کې خو نسبت کولی شي خو په کولو کې په حکم کولو کې نسبت نشي کولی نو دا خو څه خبره ده چې الله یې کوي الله خو خود کوي خو انسان باندې څه ذموارۍ یې چولي د حقوق العبادو خیال به ساتي د حقوق الله خیال به ساتي دا اصلي ایمان دی اورې کنه ان لزوجک علیک لحق حدیث ګور وی د ښځې په تا باندې حق دی ولزوجک علیک لحق د مېلمه حق دی او دارنګې ورپسې ولنفسک علیک لحق ستا د نفس په تا حق دی فاتی کل ذی حق حقه هر حقدار ته دغه حق ورکړه دا عبادت دی دا بندګي ده یو طرف ته کېږي به نه 400 نه پاتې شي دلته یو ډاکټر صاحب الله تعالی دې وبخي وصفات دی یو ځل زه دې ځای کې ونیولم ویل الله بنده لږ وخت به دې لګولی وي نو ما ویله ښه وی خو زما بچي هغه وخت کې ډېر واړه زما ماشومان واړه دي زه څه وی پرېږده دا کارونه خدای کوي وی زه په میرانشاه کې ومه او واده مې م کړی او یوه مور مې وه چې مرکز ته لاړم وخت مې ولګاوه وی چې راغلم نو مور مې راته ویل چې وای دا دې څه وکړه ستا د ښځې به څوک خیال ساتي زما به څوک خیال ساتي ما د الله په نوم باندې توکل وکړه هغې مې په سرکاري کوارټر کې پرېښوده او لاړه وخت مې تېر کړو چې راغلم ټیک ټاک و هغوی نو دا څونه قمقلتوب دی هغې ټیک ټاک مو خدا نه وي چې هغه به پړانګانو خوړلي وي
او من خدا نو چې شرمخانو به خوړلي وي خو یو ذمواري وه ستا هغه دې وپرېښوده هغې کې دې کمې وکړه زیاتې دې وکړه د خدای د طرف نه ګناهګار دا څه غلطه خبره کوې چې ټیک ټاک دا کیسې خو اوس شکر دې پرېښودې ډېرې پرېښودې دا زما په دې ردونو یې پرېښودې چې رښتیا ورته دا ښه خلک دي چې خبره ورته ورسېږي چې دا موږ غلطه خو بیا پرېږدي منلو د هغه پکې ډېر ښه دی یو کس وی بیان کې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په عرفات کې وفرمایل چې الا فلیبلغ شاهد الغائبه چې کوم حاضر دي دا د غایبینو ته خبره ورسوي نو د چا د سورلۍ مخ چې کم طرف ته و اخوا لاړه او مدینه منورې ته بیا نه دي راغلي وایي تاسو وګوره مدینه طیبه کې جنت البقیع کې د 10,000 کسانو صحابه قبرونه دي نور څه شو انور لاړل ټول د دعوت په کار پسې خواره شو نو ما ورته ویل چې د الله بنده دا خو عرفات د دې نه وروسته مزدلفه پاتې ده وقوف د مزدلفې بیا وروستو مینا کې قرباني پاتې ده بیا په مینا کې رمې د جمارو پاتې ده او د ټولو نه لوی شی راته واپس زیارت چې فرض دی هغه پاتې دی دا هر څه پاتې دي نو دا صحابه داسې لیوني چې هر څه پرېښودله د چا د سورلۍ مخه چې کوم خواوخوا یې منډه کړه دا خو ته ډېره عجیبه خبره کې نو بقول د یو لوی عالم وصفات هغه وایي چې دا ستا خبره ما د ریون مرکز مشرانو ته وکړه نو هغې وایي چې خبره خو ټیک کړې ده روغ یې کړې ده نو د هغې نه پس دې خبره کې ډېر کمې راغلی دی چې څوک خبرې نه هغې نه بیانوي نو خبره موږ په دې خیال کوو چې ورسېږي او عمل پرې وشي توهین نه کوو د هغې چې کوم مقام دی د اهل دعوت او اهل تبلیغ هغه موږ تسلیموو خو دا ده چې لار خو به ورته ښیو که نه نو موږ خو دغه کمزوري ده چې لار خو به ښیو مګر نو یو دا چې داسې نه وي پکار څوک به قصې ذکر کوي یو دوستو بار په لاره د ښځې وضع د حمل کېده هغه بار ووته چې سودا ونه راوړي په دې کې دوستانو سره میلاو شو او جومات ته بوته او سیروزه ولګوله سیروزې نه عشره کړله او عشرې نه میاشت چیله کړله او چیلې نه کال کو کال پس چې راته نو په کور کې یو زوی ګرځېده وی چې دا څوک وی چې دا خو هغه ماشوم دی چې ته وتې وې او څه سودا ده نو څه چلو شو وی چې ته ووتې نو څه یې وکړه هر څه رالل کور ته او داسې وشو داسې وشو دا منګړتې قصې دي بې بنیاده په دې باندې شرعي مسلې نه ثابتېږي ښه که په حقیقت کې پېښه شوي نو د دې باندې مسلې نه ثابتېږي اورې که لہذا هر څه به په اعتدال کې ساته خیر خبره مانه بل خوا ده وی دینار وآدمها اجرا الذي انفقته على اهلك چې بچي وږي پرې نه دي یو ملګري ما ته وی ناواله خو ډېر لوی سړي ورکوله خو زه هغه نه بېزېدم هغه وی دا خپل بچي وجړی که نه او دا وجړېږي وکړنګېږي نو د خدای رحمت متوجه شي اورې که د خدای د رضا لپاره د خپل بچي وجړوئ ما وی ستا زړه سخت دی اورې که نه ته په دې نه خفه کېږې زموږ زړونه نرم دي موږ دونه لیوني نه یو
اور کنه بچی نه جوړ اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك اصل کې کم څوک چې پس کې ورننوځي نو د هغه څه متعلق به معلومات دا غنه نه کوي هغه ته هر څه صحیح ښکاري هغه ته هر څه صحیح ښکاري معلومات به لږ داسې کس چې مخالف وي هغه نه هم نه کوي هغه ته به هر څه غلط ښکاري دغه صرف معلومات په داسې چا نه کوي چې موافق ورسره وي خو مولا پکې نه وي مولا چې ډېر پکې ورننوتی نه وي اعظم اجرا لوی هغه روپۍ ده چې ته د الله د رضا لپاره خرج کړي او بعض علما وایي چې مراد ترې نفلي صدقات دي او څوک وایي چې حقوق واجبه ترې مراد دي د ټول منځ کې هېڅ منافات نشته دی ښه ټول کېدی شي بلکې د مال نه علاوه د دې آیات په مفهوم کې د انسان علم هنر عقل حکمت فهم صحت اولاد دا ټول پکې داخل دي نو مطلب دا دی چې که الله پاک د دې څیزونو نه څه حصه چاته ورکړي وي مال یې ورکړی دی علم یې ورکړی دی هنر یې ورکړی دی عقل یې ورکړی حکمت یې ورکړی فهم او صحت یې ورکړی نو دې دا خرج کوي د الله د حکمونو مطابق د خدای د مخلوق د نفع دپاره د خیر په ځایونو کې خرج کوي والذین یؤمنون بما انزل الیک او دا خلق هغه دي چې یقین ساتي په هغه کتاب هما چې تا نه مخکې نازل شوی دی او په هغه کتابونو باندې هما چې ستا نه وړاندې نازل شوي دي په هغه کتاب هم یقین لري چې تا ته نازل شوی دی او په هغه باندې هم یقین لري چې ستا نه مخکې نازل شوي دي د متقیانو دا څلورم صفت دی بما انزل الیک نه مراد ټول هغه تعلیمات دي انزل خدای داسې ونه چې الذین یؤمنون بالقرآن بلکې ما انزل الیک وي نو حضور صلی الله علیه وسلم ته د قرآن نه علاوه نور هم څه ورکړي شوي دي هغې ته احادیث پوه شوې که نه نو په هغه څه باندې چې تا باندې نازل شوي دي پیغمبره که د قرآن په شکل کې دي او که د حدیثو په شکل کې دي په هغې باندې دوی ایمان لري وما انزل من قبلک او په هغه کتابونو باندې ایمان لري چې مخکې ستا نه نازل شوي دي حضور صلی الله علیه وسلم نه وړاندې د پیغمبرانو په تعلیماتو او آسماني هدایت یقین او د حقانیت عقیده لري او دا عقیده لري چې هغه پیغمبرانو چې د الله پاک د طرف نه څه بیان کړي دي هغه ټول حق او د خپل زمانې سره موافق او مناسب خو عمل به د حضور صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې کوي او د شاعرانو سابقه په هغه احکامو به عمل کوي کوم چې د حضور صلی الله علیه وسلم په دین کې منسوخ شوي نه وي پوه شوې او چې کوم منسوخ شوي په هغې به عمل نه کوي او یا هغه احکام چې د حضور د شریعت مخالف وي په هغې به عمل نه کوي یؤمنون بالغیب که هم در دې معنا راغلې ده خو دلته تصریح وشوله ویؤمنون بما انزل وما انزل من قبلک د دې آیات د طرز بیان نه یو اهم اصولي مسله دا هم راووته چې حضور صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی او د هغوی وحی آخري وحی ده ولې که چېرته کې رستو وحی وی او رستو نبوت وی نو بیا د مخکې حواله چې قرآن ورکوله
نو ډیره مناسب دا و چې د رستو حواله ورکړي ځکه چې د منلو دپاره اهتمام د رستنۍ خبرې کېږي چې د هغې به مخالفت کېږي نو مخکې دې وجې نه د هغې مخکې نه بیان وشي نو داسې ونه وي چې یؤمنون بما انزل من بعدک داسې ونه وي دې نه معلومه ده شوه چې وروستو وحي نشته او سلسله د وحي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ختمه ده نو ځکه دا ذکر ونه کړ دا حضرت مفتی صاحب رحمه الله په اسمبلی کې هم د قادیانانو د کفر ثابتولو دپاره دا ویلي وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت هم دا خلق یقین ساتي دا د متقیانو پنځم صفت دی د آخرت نه مراد دار آخرت دی ښه لکه الله پاک بل ځای کې فرمایي وان الدار الآخرة لهي الحیوان اورې کنه دا ذکر ما چې مرزا غلام احمد قادیانی وسیم بشیر مرزا بشیر هغه وایي تاسو وایئ چې رستو د رستوني پیغمبر او د وحي ذکر نه دی راغلی دا دی که نه بالآخرة وبالنبوة الآخرة هم یوقنون په رستوني نبوت باندې یقین لري وایي دا بالآخرة دا صفت دی موصوف محذوف دی موږ وایي دا قرآن یو ځای نه دی نورو ځایونو کې استعمال شوی دی که وان الدار الآخرة لهي الحیوان دا کور د آخرت یادی نو بالآخرت آخرت صفت دی الدار موصوف دی محذوف دی خان د آخرت معنا د رستو راتلونکي او د دنیا معنا د نږدې دنیا ته دنیا ځکه وایي چې دا نږدې ده انسان ته او آخرت ته د دې وجې نه آخرت ویلی شي چې دا رستو راتلونکی دی په آخرت ایمان راوړل اگر چې د ایمان بالغیب په لفظ کې راغلي مگر بیا هم د دې ذکر صراحتا په دې غرض وکړو چې اجزاو د ایمان کې د ټولو نه اهم جز دا دی چې په آخرت یقین ولري ځکه چې دا د ایمان په تقاضو د عمل کولو جذبه په انسان کې پیدا کوي په آخرت کې چې څه احوال پېښېږي لکه حشر نشر حساب کتاب جنت دوزخ وغیره یا د مرګ نه پس په عالم برزخ کې چې څه پېښېږي لکه د قبر عذاب او دارنګې ثواب عذاب دا ټول د دې جملې په مفهوم او معنا کې داخل دي ښه په دې د ایمان او یقین کولو مطلب دا دی چې دا په هغه طریقه سره بیچونو چرا ومني کم چې د حضور صلی الله علیه وسلم نه په کومه طریقه باندې راغلي دي په هغه طریقه باندې ومني اولئک علی هدی من ربهم همدا خلق په هدایت د خپل پروردګار د طرف نه واولئک هم المفلحون او همدا خلق پورا کامیاب دي یعنی داسې خلقو ته په دنیا کې دا نعمت ملو شو چې نیغه لار ورته نصیب شوه او په آخرت کې به ورته دا نعمت نصیب شي چې هر قسمه کامیابي د دوی دپاره ده اولئک نه دغه مخکې صفاتو باندې موصوف خلق مراد او دا گویا کې د مخکې دپاره یو نتیجه شوه نو دې کې دې طرف ته اشاره وشوه چې دغه صفتونه موجب او سبب دی د عظیم الشان نعمت دپاره علا هدن کې لفظ علا معنا او فایده دا ده علا د استعلا او د تمکن دپاره راځي یعنی په یو څیز باندې اوچتوالی او پورا قدرت دې دپاره راځي اولئک دا خلق چې دي على هدى متمكنين ومستعلين على هدى دا قدرت لرونکي دي په هدایت باندې او اوچت دي په هدایت باندې واولئک هم المفلحون مفلح
د فلاح نه دی. فلاح په اصل لغت کې شک او قطع ته وایي، شلولو ته، پرېکولو ته. مفلح په یو مقصد کې کامیابي حاصلونکي ته وایي. گویا کې مفلح د خپل مطلوب حاصلولو دپاره هر قسمه تکلیفونه او ګران ګران څیزونه قطع کړل، قطع کوي او مقصد ته ځان رسوي. پوه شئ که نه؟ فكأن المفلح قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه. گویا مفلح لوی لوی سخت کارونه قطع کړل او مطلوب یې حاصل کړ. همدارنګه د فلاح استعمال په فوز او بقا کې کیږي. حاصل د دواړو معنو دا راوتو چې مفلح هغه چاته ویلی شي چې هغه خپل مطلوب او مقصود ته ورسیږي او چې د کوم څیز نه ځان ساتي د هغې نه نجات عمومي. د مفلحون معنی هم دا کړی هم الذین ادرکوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. پوه شوې که هم الذین دا کسان دي ادرکو چې دوی عمومو ما طلبوا چې کوم طلب یې کو ونجوا نجات یې ومونده من شر ما منه هربوا د شر د هغې نه چې د کوم څیز نه تښتېدلي. پوه شوې که اولئک علی هدی من ربهم. دغه خلک په هدایت باندې دي د جانبه د رب د دوی نه. واولئک او دغه خلک هم المفلحون، دوی خپل مقصد ته رسېدونکي دي او چې د څه نه ځان ساتي د هغې نه ځان بچ کوونکي دي. صدق الله مولانا. اللهم صل على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ستړي شو کنې وخت لا شته زمونږ زه څه به کوو خدای نه بخیر. اللهم صل على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. خدای رحم کرم موږ باندې وکړي. خاتمه په ایمان کې ایمان د عظیم نعمت نه محروم کړي. دا طالبان ټول عالمان کې خدای د دوی په علم کې فهم کې پوهې او قابلیت کې خدای پاکه ډېر زیات برکت واچوي او د دواړو جهان